نو د شاباد چوک ته راورسېدم وروره دا روډ 2 کیلومتره تباه برباد او غرق دی او داسې ښکاري چې اډو د تپوس یې څوک شته دی نه او زمونږ دا کم روډ چې د شاباد ته چوک نه و لړمه پورې ډېر خراب دی. مونږ په مۍ کې د ایم پي ایس سره ملاقات شوی نو هغه مونږ ته شورټي راکړې وه چې په 3 میاشتو کې به پی سی ون هم وشي ټنډر به هم وشي او کار به هم سټارټ شي. نو هېڅ هم ونه شو. مونږ ای پي ایس ته وایو چې د خپله واده پوره کړه. د ګل آباد چوک وبندوو چې څو پورې زموږ روډ مطالبه نه مدیر شي دی پورې به روډ زموږ بندي ده. شو 3 ټنې وره او زمونږ په دې علاقه کې د کرنډۍ کار نه ده کړی چې دا د کوزدر تحصیلات انځي سیلګرۍ انتهایی اهمیت وړ مقام لړم ټاپ ته تلې سړک دی. هسې خو ټول سړک وران شوی خو د شاباد کوټیګرام چوک نه تر خیر آباد سکول پورې دې سړک تلي 2 کیلومتره حصہ کډې کډې شوی. حالت دومره خراب دی چې سړک ویل ورته د سړک توهین دی. مقامی ولس د تیرو څو کالو راهیسې د تکلیف سره مخ کړی پریادي دی چې د شاباد د چوک نه واخله او د خیر آباد د سکوله پورې دا روډ دی که دا خوړه دی مړه یاره دا تاسو یینه دا څونه تکلیف دی او دې خلکو باندې نور سیاست یې مه کوئ یاره داسې شی وکئ دا روډ وکئ دا 2 کیلومتر د سکوله پورې وکئ او د ماخۍ نه واخله او د لړم ټاپه پورې دا د ښه پوخ کوئ وروره دا زمونږ حق دی وټونه درکو مخکې به نواب صاحب په تیاره کې راله دا مشران ساتله اورې او اوس داسې خبره ده چې تاسو هم په تیاره کې مه ساتئ. دا روډ ډېر زیات خراب دی ډېر زیات او موجوده حکومت په دې باندې ځان ډېر زیات غلی کړی موږ ته ډېر زیات تکلیف دی او ایم پي ایس صاحب ته دا درخواست دی چې موږ دا روډ جوړ کړي. موږ د برې نه ځو یا ښکتې نه ځو نو روډ ډېر انتهایي خراب دی او موږ ته ډېر زیات تکلیف وي. روډ ډېر زیات خراب دی او د تلو څه شان بې نشته بیخي داسې دی لکه په خوړ کې چې روان یې. د شاباد نه لړم ته تلي دې سړک دواړه غاړې ختمې شوي خوړ جوړ شوی چې ګاډو په خصوصي توګه موټر سایکل سواره د کانو نه بچ کېدو دپاره یو او بل طرف ته اوړېدو له وجې سا وخت هم د لوی حادثې سبب جوړېدی شي. مونږ د دې علاقې دا روډ چې دی دا انتهایی خراب دی او ګاډې هم چې کوم دی نو چې یو ګاډی راشي نو بل ورسره نشي تېرېدی ځکه چې غاړې هم خرابې دي او دا منځ هم ټول کډې شوی لکه خوړ به تیزه ویم چې ښیي نو دغې باره کې زمونږ ایمینې صاحب او ایم پي اے صاحب او نور چې څومره محکمې دي هغوی ته زمونږ د عرض دی چې هغوی دې دا روډ صحیح کړي. د سیمې د ولس وینا ده چې سړک جوړښت او مرمت دپاره مقامي ایم پي اے سره ملاقات کې د اګست په میاشت کې کار شروع کولو وعده کړې وه. ټیم ختم کار شروع نه شو. اوس به دوی مجبورن په مین جي ټي روډ احتجاج کوي. حکومت نه دا خواست د روډ محکم نظیم صاحب دغه کړی چې موږ په اګست کې کوو او اګست کې به وشي. اګست هم تېر شو لا اوس هم څه پته نه لګي چې مخکې به څه کېږي. په میټینګ راغواړو خپل ویلج کونسل شاباد او خیر آباد چې څومره کسان دي ملګري دي راوځو به په اتفاق باندې او د ګل آباد چوک وبندوو چې څو پورې زموږ روډ مطالبه نه مدیر شي دی پورې به روډ زموږ بندي ده چوک به ټوټې د ګل آباد چې کوم چوک دی دا موږ بندوو. زموږ سره وعدې هم کړې 3 میاشتې مخکې خو په هغې کې دوی ناکامه شو. دا د علاقې کم خلک چې د مشران سپیندروبي کشران دا به راوځي او په ګل آباد کې به موږ روډ بندو. لارې کوڅې او سړکونه هسې هم د ترقۍ نښې دي او بیا د لړم ټاپ په وجه د دې سړک اهمیت نور هم سیوا کېږي خو بیا هم وران دی. د سیلګرۍ ترقۍ داو نپی او ممبرانی اسمبلی په کارکردګۍ سوالیه نشان دی. محمد اسرار خیبر نیوز چکدره کوزدر.